والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الى آخر الآیه. محترمو طلباء کرامو، څنګه چې زمونږ استادو په علم کې ده چې د ټول انسانیت د هدایت د پاره او د جهنم نه د بچ کېدو د پاره الله تعالی ټیم په ټیم انبیاء کرام را لېږلي وو. د دغه انبیاء کرامو سملګری مو صحابه کرام، نو د صحابه کرامو د فضیلت په حواله باندې څو خبرې کوو. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما صحابه کرام د ستورو بشان مثال لري، چې په کوم یو صحابي پسې روان شوی او د هغه په خبره عمل شروع کو نو تاسو په هدایت باندې یې. د صحابه کرامو په صفتونو کې قرآن کریم ډېر صفات ذکر کړي دي چې دا صحابه کرام کم صفتونو والا خلک وو. یو دا خو هغه خلق دي چې ایمان و پکې او اخلاص و پکې. الله جل شانه د دې خلقو تذکره ذکر کوي او دې فرمایي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله. دا هغه خلق دي چې د الله په لاره کې هجرت کړي دي او د الله په لاره کې جهاد کړي دي. هجرت کول ډیر مشکل کار دی. سړی کلی وطن علاقه جیداد کور هر سفرې دی او د الله د پاره روان شي په یو بل وطن کې آبادیږي چې نه هلته روزګاري نه هلته کوري. صحابه کرام ډېر په اخلاص روان شو او هجرت یې وکړو. یو صفت د صحابه کرام اخلاص شو او دا یادوي خاص سبب کار راځي. دویم صفت د صحابه کرامو چې قرآن ذکر کړی دی هغه دا رضای الهی. قرآن کې الله جل شانه فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دیو ناراضي دی او دیو د الله ناراضي دي. دیو داسې عملونه کړي دي چې د عملونو په وجه باندې الله تعالی د دیو نه خوشحاله دی. او حدیث کې دا راځي چې کله د بدر مجاهدینو او د بدر غزا یې وکړه نو الله ورته ویلې چې تاسو نن نفس څه کوئ ما تاسو د بخانه کړي دی او ما تاسو ته مغفرت کړی دی. داسې عملونه یې کړي وو. د هغې باوجود هغه بیا هم ګناه نه کوله، بیا یې هم ځان د ګناه نه ساته ځکه الله د دیو نه راضي دی. د صحابه کرامو یو بل صفت قرآن عظیم الشان ذکر کوي چې د دیو په خپل منځ کې انتهایی مینه محبت دی یو بل سره. قرآن فرمایي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم، چې په کافرو باندې ډیر زیات سخت دي او خپل مسلمانان ورونه د یو بل سره رحم دل دي نرم دل دي د یو بل سره همدردی کوي. وګورئ نن د مسلمان صفت داره چې اشداء بینهم رحماء علی الکفار، چې په کافرو باندې رحم دل دي. وګورئ په خپل منځ کې انتهایی د یو بل سره بغض او کینه او نفرت لري. د منبر نه د نفرت आवाज راخیږي، د مدرسې نه د نفرت आवाज راخیږي
استاد خپل شاګرد ته د تربیت په ځای چې د بغاوت درس ورکوي. دا طالب علمان چې کومه ماشومان مور او پلار راولېږي دا په یو لوی امید رالیږلي. زما وړوکی بچی دی او زړه مې ته صبر وکړو د الله دین ته مې وقف کو. د خلکو غرض دی چې یو خو الله زما نه راضي شي، بل دا بچی زما لپاره صدقه جاریه شي، بل سباله د ده نه یو لوی سړی جوړ شي. لوی سړی د کله جوړېږي چې د ده صحیح تربیت وکړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت ورته بیان کړي، هغه ورته بیان کړي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا لوی شان دی. د صحابه او شان ورته بیان کړي چې دا دونه لوی خلق دي. د ائمه او عظمت ورته بیان کړي، د علما او شان ورته بیان کړي. نو علی بلدی تربیت کیږي. صحابه کرامو کې بل صفت قربانی و ایثار و صبر وبکې. او قرآن عظیم شان د دیو حالات ذکر کوي، ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خپل ځان ته په بل باندې ترجیح ورکول اگر چې دته په خپلم تکلیف ده مشقت ده. نو دا صحابه کرام چې موږ یادو چې رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، او دا خپل نمونه په دې نمونه باندې کدو. نو دا هغه خلکو چې ځان به ورستکاو، نور خلکو له به ترجیح ورکوله. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. نو د خدمت په ټیم کې طالب علم نه پکار دی چې په خپل خدمت کوي. یو تا پرون خدمت کړی، ته ستا ګرمي شوې ده، ته ستړی شوی، نن به دا خدمت زه وکړم. ځان د کار نه پټول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د صحابه کرامو سره روانو په یو سفر باندې، په یو ځای کې دمه وکړه. نو په دې کې څه کسان روژه و، څه روژه نه و. نو چې کومه خلک روژه نه و نو هغو خدمت وکړو، خیمې ولګولې او خلکو له اوبه راواخیستلې او خوراک یې تیار کړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل ذهب المفطرون اليوم. په نن ورځ باندې هغه خلک چې کوجه دي روژه یې نه ده نیولې په ثوابونو کې دې ومخکې شو. یو طرف ته صحابه کرام روژه دي، بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل هغه خلک چې خدمت یې وکړو نو په ثواب کې دې ومخکې شو. د صحابه کرامو بل صفت دی اطاعت الرسول، د پیغمبر تابعداري کول. پیغمبر چې خبره وکړه چې دا نو د هغې کې بیا چون چراغ نه کول، بس علی الرأس والعین منل. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، بس منه. نو چې ته د پیغمبر په حدیث باندې عمل کې نو ورځ او شپه دا بستا په ثواب کې حسابېږي. ماسخوتن مونځ دې بجامه سره وکړو او کاټ ته وختې او په سنت طریقه اوده شوې، اخرني صورتونه دې ویل، دعاګانې دې ویلې، ټوله شپه په عبادت کې شمار ده. ځکه خو حدیث کې دا راځي چې د عالم خوب او د عابد عبادت دا برابر دی. نو په سنتو طریقه باندې اوده کېدو، جمعات ته په سنت طریقه ننواتو، او دس په سنت طریقه کول، مونځ په سنت طریقه کول. دا صفت د صحابه کرامو شو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداري کوي. او الله جل شانه فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. چې کله الله او د الله رسول یو فیصله وکړي، یو مؤمن سړی لا دا جایز نه دی چې په فیصله کې اخوا دیخوا کوي. او بل صفت د صحابه کرامو دی چې کوم وعده وکړي هغه پوره کوي. الله جل شانه فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
چې کومه وعده وکړي هغه پوره کوي. بل صفت د صحابه کرامو دا دی چې دوی د الله په لاره کې انفاق کوي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه، چې انفاق په سبیل الله کوي ورځ او شپه. او بل صفت یې دا دی چې دیو ته د جنت خوشخبری میلاو شوې ده. لقد رضي الله من المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. دا چې کوم صفتونه ما وویل دا د مجموعي صحابه کرامو دي. په صحابه کرامو کې د ټولو نه افضل صحابي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دی، بیا ورپسې عمر رضی الله عنه، بیا عثمان رضی الله عنه، بیا علی رضی الله عنه. خلفا په دغه ترتیب باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا 10 کسان چې دي دا به په جنت کې. هغه 10 صحابه کرام څوک دي؟ نو یو په هغې کې ابوبکر رضی الله عنه دی، بل په هغې کې عمر رضی الله عنه دی، علی رضی الله عنه دی، عثمان رضی الله عنه دی، او د دې نه علاوه په دې کې طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی. دا دی 10 مبشره صحابه چې دي، 4 خدا خلفا شو چې دا مونږ ټول پیژنو. او د دې فضایل به مونږ لږ ډېر زده کړي، خو چې کومه د 10 مبشره دي نو د دې په حواله باندې یو څو خبرې کوم او دا تاسو یاد ساتئ. الاولنې به دې کې دی طلحه ابن عبید الله. دا صحابي چې دی د بدر غزا ته نه دی شریک شوی، نور په هره غزا کې شریک شوی دی. او د احد په میدان کې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې غش ورېده نو دا صحابي ورته ولاړو او هغه غش یې دی منع کول او غش په ده باندې لګېده. ابن ماجه کې روایت دی وایي حتی چې د دې طلحه ابن عبید الله دا لاس دا شل شو، شل دونه غش پې ولګېده، غش برداشت کول چې غش راتله هغه پې لګېده. بل صحابي دی زبیر ابن العوام رضی الله عنه. دا زبیر ابن عوام رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی دی او دا ګوره یو ناشنا صحابي دی. حدیث کې دا راځي سیر اعلام النبلاء کې لیکي د سیرت په حواله باندې چې اول من صلى سيفه في الاسلام کان زبیر بن العوام. چې په اسلام کې اول چا تور راوچته کړې ده د کافر خلاف نو دا زبیر رضی الله عنه دی. او واقعا داسې وه چې په مکه کې افواه خوره شوه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا شهید کړی دی. زبیر رضی الله عنه را روان دی او توره ځان سره راغستې ده او دا توره راکاږي د ځان سره. نو سیر اعلام النبلاء کې وایي چې فمن رآه عجبا، چا چې به ولیده نو هغه به تعجب کوو چې غلام معه سیف، یو ماشوم هلک دی او د هغه سره توره ورسره ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تپوس وکړو ما لک یا زبیرو، زبیره دا توره دې ولې راغستې ده؟ نو یو ته وویل د الله رسوله داسې خبر شوی یم چې ته چا شهید کړی یې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل وخاندل ورته وایي که ما څوک شهید کړي نو ته به څه وکړې؟ ویل د الله رسوله که څوک د شهید کړي که نه والله چې په دې توره باندې دا ټول قریش مړه کړم او یوم ترې نه برېږدمه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا وکړه وی الله دې په تا کې او ستا په دې توره کې برکت واچوي. نو په توره کې برکت الله تعالی ول بیا واچو. یو ځل داسې کار وشو چې یو جنګ و، جنګ
په دې جنگ کې یو کافر راغی د مبارزې دپاره. مبارزه خو پیژنئ که نه؟ مبارزه دا وه چې مخکې به پخوا جنګ کېده، نو په هغې کې به څه کسان راووتو، ټول پوجیان به یو طرف ته بل طرف ته به ولاړو، نو مقابله به کېده. نو له دې نه به قوي قوي کسان راغله. د مسلمانانو طرف نه زبیر رضی الله عنه لاړ او د کافرو طرف نه د هغو مشر کس راغی. زبیر رضی الله عنه په توره باندې ول دا سر ووهو، په منځ یې دوه کو، په دې سر یې داسې ووهو یې دوه ټوټې کو. نو دې خو مسلمانانو چغې کړې نری تکبیر الله اکبر. او دوی ویله د صحابه کرامو ویل زبیر رضی الله عنه سره ناشنا توره ورسره ده. زبیر رضی الله عنه به دې خفه شو، ویل دا تورې کمال نه دی، دا د لاسو د مټو کمال دی، د لاسو د مټو کمال دی. تورې خو د هر چا سره شته دی، توره خو د اوسپنې نسازه ده یا د پولاد نسازه ده، د هر چا سره شته دی. دا کمال دا د مټو کمال دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده په باره کې وایي چې د هر یو پیغمبر دپاره یو حواري، یو دوست دی، او زما حواري زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دی. په عشره مبشرو کې شپږم صحابي زده شو. څوک شو؟ زبیر ابن عوام رضی الله عنه. د دې نه مخکې طلحه ابن عبید الله. بل صحابي دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې د کله غش وشتل کنه په کافرو باندې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویله فداک امي و ابي ارمي یا سعدو، زما مور او پلار دې بتا قربان سعده، اله غشي ولا اله غشي ولا. د کافرو د طرف نه حمله وه، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل د احد په جنگ په میدان کې وایي زما مور او پلار دې بتا قرباني، اله په کافرو ګزارۍ کوه. نو دا نښه تېری سعد رضی الله عنه په کافرو باندې ګزارۍ کوي. او دا اعزاز صرف دې صحابي ته حاصل دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلو فداک امي و ابي، زما مور او پلار دې بتا قرباني کافر وله. دا زده شو سعد ابن ابي وقاص. بل صحابي دی سعید ابن زید رضی الله عنه. نو سعید ابن زید رضی الله عنه دا هم په عشره مبشرو کې دی. د دې پسې بل صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو مالدار صحابي دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ګرمي ده نو په اختصار یې ویم. او بل صحابي دی ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه، امین هذه الامه. نو دا هم یو لوی جرنیل پاتې شوی دی، دنیا کافرو ته دا شکست ورکړی دی، په دنیا غزواتو کې شریک شوی دی. دا هم په عشره مبشرو کې دی. دا هغه خلق شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی و چې دا جنتیان خلق دی، جنتی خلق. نو دا جنتیانو خلقو تذکره شوه.